د یوسف علیه السلام قمیص د ډېر څه عجیب قمیص و. په هغې باندې 3 پیرې دروغ ثابت شوي دي او د یوسف علیه السلام حق پیرې اختیا ثابت شوي دي. یو ځلې رونو د یوسف علیه السلام قمیص په وینو کې څخه او لت پت راوړو. یعقوب علیه السلام ته ورکو چې هغه شرمخ خوړلی دی. یعقوب علیه السلام قمیص ته ګوري عجیبه شرمخو قمیص یې ترې روغ وباسلی دی او هغه چې کوم دی خوړلی دی. معنا د قمیص دا د شرمه د خوړلو سره شلیږي. د پته ولګېدی چې هغه وفات نه دی، هغه مړ نه دی، هغه شرمخ نه دی خوړلی. دویم ځل دا زلیخې بیبي تهمت ولګولو چې زما نه ده مطالبه کړې ده. قمیص چې ولیدلو شي د یوسف علیه السلام د شاته نشلیدلو ګواهي وشوه چې دا خبره د دې ده یوسف علیه السلام رښتینی دی. د هغې قمیص نه پته ولګېده چې دا خبره دروغ ده. دریم ځلې چې یعقوب علیه السلام په مخ باندې د یوسف علیه السلام قمیص واچولی شو نو د یعقوب علیه السلام سترګې بینا شوې، نظر راغې، پته ولګېده د یوسف علیه السلام مرګ چې کوم دی نه دروغ و، د هغه ژوند چې کوم دی نه رښتیا و.